الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. د عمر بن خطاب رضی الله عنه د اسلام راوړلو واقعه چیرې د عمر بن خطاب رضی الله عنه ډیر لوی تاریخ دی چې په دې باندې لږ جلد کتاب هم لیکل کیږي، خو مختصر یو واقعه د عمر بن خطاب رضی الله عنه د اسلام راوړلو چې د عمر رضی الله عنه د اسلام راوړلو علت هغه څه شو چې د عمر رضی الله عنه په وجه باندې الله رب العالمین د اسلام ډیوه هغه بل کړه. عمر رضی الله عنه چې د مخکې حمزه رضی الله عنه ایمان راوړل د درې ورځې مخکې، او بیا د حمزه رضی الله عنه نه درې ورځې وروسته عمر بن خطاب رضی الله عنه ایمان هغه راوړل دی چې دا د الله لوی نعمت چې د مسلمانانو ته ورکړ چې د عمر بن خطاب رضی الله عنه ایمان هغه راوړلو. عمر بن خطاب رضی الله عنه چې کوم نه پشپغم کال له هجرت باندې هغه ایمان راوړل دی چې دغه کال اخري ورځ وي د ذوالحجې میاشوه چې په دې کې عمر رضی الله عنه هغه ایمان راوړ او اسلام قبول کړ. مشرکان چې کله د دین خبر شو چې عمر بن خطاب رضی الله عنه ایمان راوړ، نو مشرکان ډیر زیات هغه خفه شو او سخت ذلت مشرکانو باندې غراغه عمله ماته شو. هر چې مسلمانان ډیر زیات خوشاله وو، د مسلمانانو د فار دای او عزت او یو خوشحالي و چې الله رب العالمین مسلمانانو ته غور کړه. مشرکان ځکه ډیر زیات خفه شو چې مشرکان ویل چې رزمنګ نه خو یو قیمتي انسان اغلاړ او د غرنګ د مسلمانانو په جماعت کې څه د مسلمانانو په جماعت کې هغه ور داخل شي. د دې وجنه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي وای ما كنا نقتدر ان نصلي عند الكعبه حتى اسلم عمر، وای موږ د دې طاقت لرو چې د کعبه په خوا کې موږ مونږ هغه وکړو حتى اسلم عمر. کله چې عمر رضی الله عنه اسلام راوړ نو بیا موږ چې کوم د کعبه په خوا کې هغه مونږ کوو. عمر رضی الله عنه ډیر بهترین انسان دی. سيدنا صهيب رومي رضي الله عنه فرمي ولما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية. کله چې عمر رضی الله عنه اسلام راوړ نو د په وجه باندې اسلام هغه ښکارا شو او په ښکارا باندې به خلکو اسلام ته خلک هغه رابلل. او بل دا چې وجلسنا عند البيت، موږ به کله کله د بیت الله په خوا کې موږ کې ناستلو په آزادانه طریقې سره د چا طرف نه ورمنه دومره زور هغه نو چې کله عمر رضی الله عنه هغه اسلام راوړ. عمر رضی الله عنه بهترین انسان دی. او بلره چې وانتصفنا من غلظ علينا، چا چې موږ باندې سختي وکړه نو هغه نه وبته موږ بدلا غستل شو لکه چې عمر رضی الله عنه اسلام راوړ. د دې اسلام راوړل نه غورستا. او بل دا دی چې ورددنا عليه بعض ما ياتي، او کچا به موږ ته خبره وکړه نو به ته موږ جواب ورکول شو. کله چې د اسلام هغه راوړ موږ لک زړور شو. عمر رضی الله عنه زړور انسانو. نو د وجه عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وی ورځ ما تاسو کده عمر بن خطاب نه چې لما سميت الفاروق د څه وجه چې کوم د تاسو د اسم کونه کې خدای شوی دا او څه وجه نه تاسو فاروق ویل کیږي. وغره ته ویل چې السنا علی الحق، یم په حق باندې نه امتنا وان احیینا، کچې ته مونږ برکیږو کو پاتې کوم په حق باندې کني ویولنه و چې په حق باندې ناراضي چیزو. بس لاړو د کعبه په خوا کې چې کوم د ښکارا اعلان وکړ، ابو جهل ته ښکارا اعلان وکړ، ابو جهل پس دروازه را بند کړه او د بل چې بهر چا ایمان راوړ اسلام به راوړ ابو جهل به تصور کوله. خو لیکن عمر بن خطاب رضی الله عنه چې کوم د ابو جهل دروازه را پورې کړله. دا د شی عجیب انسانو. د عمر رضی الله عنه د اسلام راوړلو ډیر اسباب او وجوهات دي، خو یو وجه غدا چې نافع او چې د ابن عمر غلام دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ دعا وکړه په ورځ د پنځشنبه باندې چې اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل بن حشام أو بعمر بن الخطاب. قال وكان أحبهما إليه عمر. إيه الله تبدي دو عمرينو كي تا كم يو خوخوي چې أبي جهل بن حشام دي أو عمر بن الخطاب دي بدي دو عمرينو كي تا كم يو غوري دي غوري دي بوجبان تدا إسلام أغا كلاكرا. نو عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله رب العالمين تغورو دي نبي صلى الله عليه وسلم دعاء الله قبول اكرا. عمر بن خطاب رضی الله عنه تعالی رب العالمین اسلام هغه نصیب کوي، اسلام هغه راوړ او دې ته تقدیر ویل کیږي. په تقدیر کې چې الله رب العالمین ته کومه مسله وی کړه ته به مکه سره مخامخ کیږي. ابو جهل ابن حشام تعالی رب العالمین په تقدیر کې چې کوم د گمراهی لیکلی و نو هغه ته چې کوم د زلالت کارونه هغه ملاویدل. او عمر بن خطاب تعالی رب العالمین ایمان لیکل نو ځکه الله رب العالمین ته اسلام ایمان هغه ور نصیب کا. نو دا دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه کړو هغه کړو د عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه مبارکي. عمر رضی الله عنه چې د اسلام مشهور واقعه دام ده
چې ورځ دا د روایت کې دا راغلي دي چې مفسرینو دا مسله د سورته حاقه د آیات په تشریح کې هغه لیکل ده. سوره حاقه کې دا مسله شته ده چې عمر رضی الله عنه ورځ د کور نه بهر هغه شپه راغله. کله چې د کور نه بهر هغه شپه راغله نو دا وایي چې یاره نبی صلی الله د حاجت د وجه نه باش پراله. نبی صلی الله علیه وسلم با مسجد الحرام ته راته د شپې د پاره د عبادت کولو. نو زم پسې است د مسجد الحرام ته غراغلم و چې کله غراغلم نو زه د سیران غلم ډاری پیرانه نه وتلم و ما ویل چې به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځکه داري چې عمر راغی او ما غني وجني و زه پر چپ طرف باندې تاو شوم او د هغه طرف نه پر چپ طرف باندې په دې غلاف کې چې کوم در داخل شوم مخامخ ورته ودرېدم و چې کله وته ودرېدم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سوره حاقه چې کوم د تلاوت وکاو نو دې ځته چې کوم د دار اورسه د ما هو بقول شاعر دا آیات چې کوم دی ولسته ورته چې ما دا کوم خبره اوریدل دا کوم آیاتونه مترنه اوریدل چې په منځ کې لوستل وزما په ځکه داراله چې دا خو یو شاعر دی او په دې کې تعالی رب العالمین ملکه ور کړی د سمرات څومره خيخي خبرې کوي وزما په ځکه چې دا خبر رااله هغه دواره دا ویله چې ما هو بقول شاعر دا چې کوم د شاعر وینند د الله رب العالمین وینا ده وزما په ځکه داراله چې لکه دا ګوردا کاهین دی ګوره دا خبره د زما په ځل کې وګرځو ډاری کله تاغه و چې ما هو بقول شاعر نه شاعر وینان ده بلکې د رب العالمین پاک او مقدس وینا ده دا څه دا مقدس وینا ده زما په ځل کې داراله چې دا کاهین دی او کاهین هغه چاته ویل کېږي چې هغه دراتون کې احوال تعالی خبر درکړي نو په دې وخت مې وایي چې دا کاهین دی وایي نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ما هو بقول کاهن او مجنون نه دا قول چې کوم د کاهین دی او نه د مجنون لیونی دی بلکې دا د الله رب العالمین وینا ده په دې وخت کې چې کوم د لک شان د ایمان ته زما راځي څه هغه مایل شته څه زم ایمان ته هغه مایل شلو دغه ځن را روان شو په لار کې سره تن چې کوم د ملاو شو وته ویل چې عمره ته اول د خپل کور غم کوا په نور خلکو په ګرځي توره درخه سره صاحب کور کې چې کوم د صوابین هغه پیدا شوې دي خباب ابن ارت او دغه خور هغه اسلام راوړو ایمان راوړو نو دې د پور چې کوم د مختصره واقعات عمر بن خطاب رضی الله عنه ذکر شو چې دا خباب ابن ارت او په خپل خور په سراغه او هغه چې کوم د غیاتونو تلاوت کول چې دا په مصحف کې لیکل شوی او ته ویل چې دا تاسو څه لوستل دغه مترکه چې زیولم نو هغه ته ویل چې قران کې الله فرمایلی مسه الا المطهرون قران نه مسکه یو نه راغلی مگر پاک دامن خلک او تا اسلام نه دراوړ ته مسلمان نه نو څنګه تعالی دا درکمه ته به اسلام راوړې د اسلام راوړ نو ورسته به کوم د خباب ابن ارت او د غرنګ د خزي ورته ویل نو عمر بن خطاب خور چې ګوره به بته څه کې به بته د اخلو به بدالولي نو خپل خوري چې کوم د عمر رضی الله عنه او د سپمی قرباني نکلی او به و چې مال دغه نه حیا رااله نو نور واقعا به ان شاء الله وروسته تفصیلی ذکر کیږي د الله فضل او کرم سره دغه مختصره واقعا د عمر بن خطاب رضی الله عنه چې دا ډېر وګړو واقعا ان شاء الله نور به په بل دغه کې ذکر کوو بیان کې وبالله عز وجل التوفیق